حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق علامات درې علامات دي د منافق. یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا حدث كذب چې کله د خبرې کوي نو دروغ بوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای واذا وعد اخلف چې کله د وعده وکي داغي خلاف ورزي کوي وعده ماتوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای واذا اؤتمن خان چې کله ور سره ته امانت کې دي نو دې په څه کوي خیانت کوي. نو ګوره منافق اصل کې په دوه قسمه دي. یو خو منافق اعتقادي دي هغه منافق چې په زړه کې ایمان نشته نه په الله باندې ایمان نه لري نه د الله پر رسول باندې ایمان لري خو په خپل باندې ځان مؤمن ښکارا کړی دی دغه منافق خو کافر دی. دویم قسم منافق هغه دی چې د مسلمان په زړه کې ایمان شته دی په خپل باندې هم د ایمان اقرار کوي خو عمل پکې د منافق موجود دی. نو دا ګناه کبیره ده چې عمل پکې د منافق موجود دی. مسلمان خدا کارونه چې دی کوي نو دا د منافقینو کارونه کوي. یو پاره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا حدث كذب چې کله د خبرې کوي نو دروغ بوي دروغ. نو کم انسان چې د مسلمان خود دروغ وای نو فو د شي په دې کې دا عمل د منافق موجود دی. ځکه دروغ دا ډیر لوی سخت ګناه ده ګناه کبیره ده. الله تبارک وتعالى د منافقین متعلق فرمایلی دي ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون. منافق لره عذاب درناک عذاب ورلزکه دی په سبب دغه چې دروغ وای دروغ. نو د منافق په عذابونو کې چې ورکیږي یو سبب چې دغه دروغ دی دروغ د الله ځکه عذاب ورکي درناک عذاب ورکي. حدیث مبارک کې راځي وای چې کله انسان دروغ وای کنه ته د په خوا کې چې کوم د رحمت فرشتي وي هغه د خوانه او تختی ځکه چې د خلینه یو بدبوئی شروع شي بدبوئی کم انسان چې دروغ وای د خلینه بدبوئی شروع شي د هغه بدبوئی د وجه نه د رحمت فرشتي د خوانه او تختی ځکه فرشتي بدبوئی نه خوخوي. نو دروغ دا ډیر لوی سخت ګناه ده حتی در دې پورې چې په ټوکو ټکالو کې مزاق کې هم دروغ ویل جایز نه دي. بعضې خلک دا دروغ وایي او دې دپاره چې خلک وخندوي دا ګوره ډېره سخته ګناه ده ډېره سخته ګناه ده. نبي علیه الصلاة والسلام د داسې انسان دپاره هلاکت فرمایلی دی چې داسې انسان د هلاک شي چې دروغ دې دپاره جوړوي چې زه خلک وخندومه. او حتی در دې پورې چې ماشومانو ته هم دروغ ویل نه دي پکار. حدیث مبارک راځي او صحابي فرمای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون کراغه زما شومه زمون کراغه زما مور داسې موټه بند کومه ته چې راشه یو سیس در کوم دا واخله لکه څنګه چې د امین د ماشومان د ځان خواته راولي کنه نو داسې ټافي مافي ورته ونیسي یا د سره سشي نه خو راشه سشي در کوم چې ماشوم خواله راشي زری ونیسي. زما مور ماته داسې موټه بند کو چې راشه زما خواله یو شی در کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پرشتیا ورله سشي ورکه کنه اسی په دی باندې راواړي هغه ته نه چې د الله پاک پیغمبر په موټي کې مې کجوره د دا ورله ورکوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ها یاد وساته کو چرته تا دل دا شی ورکول نه تا ورله دا کجوره نه ورکول تا ورته راشه یو شی در کومه نو ستا په عمل نامه کې به الله دروغ لیکلو دروغ. نو ماشومان ته دروغ نه وای او دا غیر ډیر نقصانات یو خدا دی چې دا ماشوم ته بیا چې دی لوش نه دروغ ګناه نه ښکاری ځکه چې دلی چې زما مور ماته ټول عمر دروغ ویلي دي نو ته بیا دا دروغ ویل ګناه د سره نه ښکاري دیم دروغ وایي. دویم دا چې دا مور په دې وخت کې دی په دوکو عادت کې په دوکه راغواړي نو دی چې لوش نه دیم بیا دوکې کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا حدث كذب منافق سره یو علامت دار چې کله د خبرې کوي نو دروغ بوایي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل واذا وعد اخلف چې کله د وعده وکړي نو خلاف ورزي کوي وعده ماتوي. بعضې خلکو ته وایي لکه ما ترې ویلي زه به راځم او بیا رانلي مړوي څه د قرآن آیات خو ومې درته وایي نو څه چلو شو په دې نه پوهېږي چې او دا واده د قرآن آیت دی. واده ماتول دا ګناه کبیره ده ګناه کبیره. واده بیا ډېر قسمونه دي یو خو دا چې ته یو سړي سره په یو شي باندې معاهده وکړي په غټه سطح باندې بیا هغه سرته ونه رسوي ماته کې دام د وعدې خلاف ورزي ده. دویم دا دی چې کوم موږ د الله او د الله د رسول سره کومې وعدې کړي دي چې الله دا به منم او دا به چې تا منع کړم دا به نه کومه
بلا اله الا الله محمد رسول الله کې موږ د الله او د الله د رسول سره دا وعده کړی دی کنه الله ستا او استاد رسول خبرې به منم او بیا نه منی نو دا یو قسم وعده خلاف ورزي ده او بل یو وعده خلاف ورزي ده بعض اوقات کې موږ لکه مرګري ته وایو کنه لکه تکې نظر اعظم لاړ شي په خپل مخ باندې بیا ورو دا ویني چې ما څوک په ځان ته په انتظار باندې کې نه ولې و دام د وعده خلاف ورزي ده نو دا عمل د منافق دی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اذا تمن خانه چې کله ور سره ته امانت کې دی په خیانت کوي امانت پیسې ولور کې سبا ته غواړي مړ بیا ټال مټول کې در بکم هغه امانت باندې بدیستو معنی کنده په امانت کې څه دی خیانت دی یا دا غرنګ ته چاله څه شی امانت ورکې لکه دا د ځان سره کې دا بیا ته غواړي چې واپس درکې د خېتو خې نه ایستلې هغه شانی نه درکې عام طور په بګاون کې موږ د بل سيزونه غواړو کنه کله یو شی غوښته کله بل شی غوښته خو چې بیا د گاونډي نه واپس هغه شی راوړي نو بس مات پیدا کوي روغ نه درکې خراب پیدا کوي دام د امانت کې څه شی دی خیانت دی او بعض روایتو کې 40 لفظ راغلی چې دا منافق علامات سلور دي نو پای کو سره یو دا اضافه کړی نبی عليه الصلاه والسلام چې و اذا خاصم فجر چې کله دې جګړه کوي نو په جګړه کې د کنزل ډیر وي کنزل مار سره دا علامت د منافق دی نو موږ له پکار د چې د دې سلور واړو اعمالو نه ځان وساتو